چی کونډې کړلې. یو تاریخ لیکلی دی چې د لاهور نه دا ریل ګاډي تلو ممبئی ته او په دې کې علماء حق کې نولیو او په دې کې ول داسې نظام کړو چې د لاندې نم د سیخ سوکوا د دې طرف نم د سیخ سوکوا د دې طرف نم د سیخ سوکوا د پاس نم د سیخ هغه سوکوا وای چې کوم طرف ته بده چې خړو سیخ په پکې ورتله چې کوم طرف ته بتلو سیخ په د بدن زخمی کوو. وای دې چې انډیا ته رسیدو وای د ټول بدن د وینونه بډکو او تر دې پوري چې هغه میخونه به زنګ به نیولې د دوی په وینو کې. او دا د دهلی سره یو بازار دی وای هغه کې یو پیرا اور بل کو چې کله اور بل شو وای هغه نه ور تسکاره جوړ کړل داس خواري کړل خواري په وکړه او یو عالم به راوستو او جامع به تیستو پاګه سکرو باندې مې د 500 ورچو ورته مې وی چې زمونږه خلاف یو کني هغه په سوزیدو با هغه به دغه چغواله چې مې آج بھی پیرنگیوں کے خلاف ہے او کل بھی انشاءاللہ ہم پیرنگیوں کے خلاف رہے گے. دا دغه چغه به یو عالم به راوستو او اله به د سکرونه اوچت که چې دغه په وینو په زو باندې به دا سکاره ساړه شو. سیب دغه علماء حق بیا را پاسېدل دوی له او تورې اوبو ته یې بوتلل او جمدینې باندې به هغه اوبو ته دوی به ورته ورچول چې بی د کومه معاشرې نه چې مدرسه ختمه کې او عالم ختم کې په هغه معاشره کې به دین اسلام په خپله ختم شي. موږ وایي که نه انګریزان پیرنګیان یهودیان وګوره خپل ملک امن دی او سهولیات ورکوي سیبا هغه د انسان قدر کوي هغه زمونږ هم قدر کوي خو زمونږ دین یې نه دی خوښه موږ یې خوښي خو زمونږ دین یې نه دی خوښ. دې پیرنګیانو به بیا داسې چلونه هم کول چې کله عالمان شهیدان کړل پستړي شو په پانسیانو باندې و یو ځل 100 عالمان راوستل وی 100 ورسره فوجیان راوستل. وی دی عالمانو ته وی چې څنګه چللی زمونږ خلاف فتوی نه وروسته کېږئ که نه هغوی ورته وی چې نه دا درته چا ویلي دي منگ ستاسو دا تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پھر غیب میں ساما بقا میرے لیے ہے. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو خوش ہوں کہ وہ پیغام و قضا میرے لیے ہے. یوں آبری سیاہ پہ فدا ہے سبھی میں کش مگر آج کے گنگور و گٹا میرے لیے ہے. اللہ کی رستے کے جو موت آئے مسیحا اکثر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. توحید یوں ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. بھائی منگ دا مرد نہیں اریگو کہ جیل تم اچھے او جیل کم بندے سنت یوسف علیہ السلام کپدارم خیجے او پانسکیم سنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کمنگ پا خنجر وجنی سنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمنگ پا قرآن وجنی سنت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منگ سر چپا کم الار راتاویگی زمنگ با سنت را جم دکی گی. قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ مانے چکل دا اغا ورند دا کی رفتاری چالو شو چی بای دے جیل کے واچوئی قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ دریو رز غیبو بیا را پیدا شو شانگردانو ورطوی حضرت ستاسو خلاف گورے ورند جاری دے تاسو ولی راخکار شوئی ویزا چی دریو رزی ما پنائی آغیستی وی ما دا خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت را جمع دی کول وی غار سور کی دریو رزی تیری کردی وی مام دریو رزی دا بینا فناو آغیستا. نو زمونږ علماء حق هغه په هر یو کار کې د دین کار کوي چې کوم طرف ته ته بولي هغه وایي دا زما د دین کار دی. هغه نه د جیل نه یریږي نه د مرګ نه یریږي نه د زورنې نه یریږي نه د پانسۍ نه یریږي چې علم ته راووتلې دي ټولو خبرو ته به غاړه ږدي. ولې چې د الله د دین سره سخت شته فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. بیا چې دا زی جنت ته او دومره مقام الله ورکوي او د انبیاء وارث ګرځي او الله فرمایي چې په ټولو بندګانو کې چې یریږي زمانه نو هغه عالم زمانه زیات یریږي. نو مرتبه په دې وجه باندې سخته ده چې د ژوند هم د سختو سره مخ دی. د کم سیس چې سخت تیره کې د هغې نه پس پې راته راځي نو دې وجې نه زما عزتمندو دا پیرنګیان هغه 100 کسان فوجیان یې راوستل او 100 کسان دوی عالمان راوستل او یو میدان کې ودرول. دوی ته وی زمون خلاف فتوی نه وروسته کېږي وینا وایي ښځه شابه ځئ. نو چې کله عالمان په هغه میدان کې روان شو یو فوجي پې د وروسته نه ډزې کولې یو یې هلته کې
شهیدان کړل سلی په یو ځای باندې او داسې نه مجمع ودرولې وه مسلمانان یې راغونډ کړي ورته وي که تاسو عالمان جوړېدل غواړئ یا د دوی خدمت کول غواړئ د دوی انجام دا دی بیا الحمدلله دغه علماء دغه عالمانو مشایخو خپلې قربانۍ ورکړلې الله پاک د دې ملک نه پیرنګیان ورک کړل خلاص شو تی بیا به پیرنګیانو څه چل کوو چې کومه علاقه کې به مشهور عالم و هغه به رانیو او شهید کوو به چېرې د هغه نه به اوس دغه چې کوم دی شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس هغه چې اوس دلته راشي په دې جومات کې به ځئ په دې لاره کې به ځئ ولې هغه نه ډېر خلک متاثره دي نو دوی به دقه شان عالم کتو هغه به شهید کوو اوس دې زمانه کې کوم تاسو خیال وکړو کنه چې کم من کې یو عالم داسې شي چې د هغه نه هر څوک متاثره شي هغه به بیا نشانه ګرځي چې به یې د ده نه خو اوس خلک متاثره کېږي نو هغوی لاړل خو غلامان یې پاتې شو هغه غلامي تر اوسه پورې را روانه ده زما عزتمندو د دې اصلي وجه دا ده چې انګریز موږ باندې محنت کړی دی